چې کوم انسان یو روزدار ته یو روزې ماته ورکی نو کان مغفرة لذنوبه، دا د دې انسان د ګناهونو د بخښنې ذریعه وګرځي، د دې یو روزې ماتې د برکت د الله ګناه معاف کی. او بیا فرمایي وعتق رقبته من النار، دویمه بدله دا ده چې الله د دې روزې ماتې ورکوونکي دا غاړه د اور د جهنم نه آزاده کی، دی به الله د اور د جهنم نه د یو روزې ماتې په وجه باندې محفوظ او بچ ساتي. او دریمه بدله دا ده وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء، او د الله محبوب فرمای دریمه بدله دا ده چې تا دې چاته روزې ماتې ورکړې دی د هغه د روزې برابر اجر او ثواب هغه ته خدای خپل اجر ورکوي، خو د هغه چې څومره اجر او ثواب کیږي د هغه په ثواب کې کمې نه راځي، د هغه د ثواب برابر اجر او ثواب الله تعالی تا ته در نصیب ګرځوي. یاد ساته دا کار خو خامخا پکار دی. او څلورمه بدله هم ښودلې، دا به د تاسو رستو ته ویم. نن سبا زموږ ستا روزې ډېرې کمزورې دي. روزې مو په صحیح معنا کې که ورته وګورو نو زه خو چې خپل ځان ته وګورم او د خپل روزې د زه خو ډېر کمزوری یم. یقین د الله په ذات وکړه د دې صحیح روزو په مقابله کې 1% هم زموږ روزې چېرته صحیح کېدی شي که سړی ورته سوچ وکړي. موږ ډېر کمزوري بېکاره یو. که خپله مو روزې کمزوري دي او د نیکانو او بزرګانو تقوادارو غوندې روزې نه شو نیوې نو داسې په دې معاشره کې څه خلک به وي، یتیمان به وي، کونډې به وي، غریب به وي، طالب به وي، دینداره به وي، ګورئ وی لټوئ او په یو یا دو روزې ماتې باندې مو ته نه فقیر کېږو نه خیر ته کېنو. نو داسې خلک وګورئ یو روزې ماتې مستقل پوره روزې ماتې ورته ورکوي. موږ دا خلک روزې افطار پارټي به وکړي، روزې ماتې پارټي به یې کړي، ټول بیا فاسقان او فاجران او لوچکان او داسې دنیادار او دا بیکاره خلک سود خواره او حرام خواره غله رشوت خواره سود خواره دا بیا راغونډ کړي او په خپل دسترخوان د خدای بنده. ښه خبره ده. او نبی علیہ السلام فرمائی ستا طعام دی نخوری مگر متقیان دی اخوری. کور کی متقی یو انسان چې ته په خپل دسترخوان مېلمه کې د الله محبوب فرمائی ستا طعام دی متقی انسان اخوری، په دې کې تا دپاره خیر او فایده ډېره ده، په دې کې تا ته اجر ډېر دی. یو دا ده چې یو څوک چاته روزې ماتې ورکړي، یو روزې ماتې په دې یو روزې ماتې ورکول ستا تمامه ګناه خدای بخي. دویم عوض په خدای دا ورکوي تا په خدای د اور د جهنم نه ازادوي. دریم عوض په خدای دا درکوي چې د هغه روزهدار د روزې چې څومره اجر او ثواب دی هغه ته خدای خپل ثواب ورکوي، د هغه د ثواب برابر اجر او ثواب الله تعالی تا ته درکوي. او څلورم په داخل نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وایي دغه انسان سره چې د کسب حلال نه تا یو روزې ماتې چاته ورکړې دی نو ده باندې دا تمامې فرشتې ورته د بخښنې د مغفرت دعاګانې غواړي او د سره به د لیلة القدر په شپه جبریل علیه السلام ستړي مشي مصافحه به ورسره کوي. یاد ساته دا 5 عوض یې په ذکر کړي، 5 په یو روزې ماتې ورکول، ستا ګناه بخل، ستا غاړه د جهنم نه ازادېدل، د هغه د روزې برابر اجر او ثواب تا ته ملاوېدل، هغه ته خپل ثواب د هغه برابر عمر تا ته ملاوېدل، د هغه ثواب کې کمی نه راځي. او څلورم دا دی چې فرشتې چې دي د الله محبوب فرمایي د رمضان المبارک په دې ټولو شپو کې تا دپاره به فرشتې د بخښنې دعاګانې غواړي. او 5م نمبر وصافحه جبرائیل علیه السلام لیلة القدر، او نبی علیه السلام فرمایي 5مه عوض ولا خدای دا ورکوي چې جناب جبریل علیه السلام به د لیلة القدر په شپه د سره خامخا ستړي مشي کوي.